دا یاد ساتئ عرب ډیر جینیس خلکو، دومره جینیس خلکو چې د جنگ بدر په حالاتو کې لیکل شي. دا یاد ساتئ چې حضور مبارک د مدینه منورې نه راوتنو د جهاد په نیت باندې نه راوته. دا ټول تواریخ په دې باندې متفق دي. وروستو جنگ ناګزیر شوی دی. دی د مکې معظمې د مشرکینو د تجارتي قافلې لارې نیولو په نیت باندې راوتیو او نوبت جنگ ته ورسېده. نو دا بدر دا مقام چې و دلته کوی او دا جنکشن و سلور لارې په دې باندې تېرې شوې. نو حضور مبارک 2 صحابه ولېږل د حالاتو د معلومولو په نیت باندې چې تاسو معلومات وکړئ چې قافله را رسېدلې ده، تېره شوې ده یا را روانه ده. چې دا 2 صحابه راورسېده دې ځای کې 2 وینځې ناستې دي. د دې یوې وینځې په دې بله باندې قرض دی. دا وینځه ورته وایي چې لږ مهلت راکړه، اوس به د قریشو مکو قافله نن یا سبا راورسي، زه به خدمت او مزدوري وکړم، تا ته به خپل قرض واپس کړم. صحابو چې دا واورېده دې دغه ځای وبس کړلې، ډېر په توندۍ باندې راغله، حضور مبارک ته رپورټ ورکړو. د دې د تلو نه پس حضرت ابو سفیان صاحب رضی الله تعالی عنه چې لا دغه وخت مسلمان نه دی او د دې قافلې سردارو، خپله حلیه بدله کړله او د معلوماتو د حصول په نیت باندې دې ځای ته راورسېد. د وینځې نه تپوس وکړو چې دلته خو د مدینې منورې څوک راغلي نه دي. وینځه ورته وایي چې مونږ خو نور څوک نه دي لیدلي، خو 2 کسان راغله، دغه ځای د کوهي نه اوبه وڅښلې او دغلته خپله اوښه چوکړې وه. ابو سفیان صاحب هغه ځای ته لاړه، یوه پچه پرته ده چې راوایغستله تازه او په منځ یې نیمې کړه، د کجورې نیم اډوکې پکې و. وی دا د مدینې منورې د پلانۍ قبیلې د خلکو د باغ د کجورو اډوکې دی. یعنې دا دومره جینیس خلکو.